ترجمه د قرآن پاک تفسیر قرآن کریم باندې عمل کول دا بیا داغه حقوق دي. قرآن پاک په معاشره کې په ملک نافذول د حکومت لپاره د قرآنی نظام تنفیذ دا د قرآن پاک حق ادا کول دي. او په قرآن پاک کې هر سجده یو ځل حضرت عبدالله ابن مسعود رضی الله عنه دا حدیث مبارک د رسول الله صلی الله علیه وسلم بیان کو او حدیث دا بیان کو. دا حدیث مفهوم دا دی چې کومې زنانه په وختو کې پردي وخت لګي او خالونه وي او غاخونه په سوان باندې نری کوي او باغې کې فاصله پیدا کوي او دا وختو باسي حسن لپاره لکه د روزو وخت ایستل وغیرہ. نو حضرت عبدالله بن مسعود اوه چې په هغه ښځو باندې لعنت دی. دا لعنت بیان کو. یو زنانه راله هغې ورته وویل بوډۍ ښځه وه ما اورېدلي چې ته داسې وې وی حضرت عبدالله بن مسعود رضی الله عنه د رسول الله صلی الله علیه وسلم صحابي او په صحابو کې فقهای صحابو کې فقیه صحابي دي. الله پاک هغه ته علوم ورکړو. رسول الله صلی الله علیه وسلم د عبدالله ابن مسعود رضی الله عنه په شان کې فرمایي چې که څوک قرآن پاک تازه تازه نازل شوی اوریدل غواړي چې څوک قرآن پاک تازه تازه نازل شوی اوریدل غواړي هغه د دې سړي د خولې نه قرآن پاک واوري. حضرت عبدالله بن مسعود دا زما استاغونه کس نه وي او نه دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم یو صحابي وي بلکې په خپل هغه ذات وي چې بچا باندې قرآن نازل شوی دی او ډومبه دا غي مبارک جبه او خولې نه وته دی او صحابه او خلکو اوریدل دا غاستی وي. که څوک تازه تازه د نزول په وخت کې قرآن اوریدل غواړي د دې سړي د خولې نه دی واوري. او د ده په باره کې حضرت عمر فاروق رضی الله عنه وی چې کله عراق ته استولو عبدالله ابن مسعود یې کوفې ته عراق ته استولو د هغه خلکو وی چې موږ ته ضرورت دی. حضرت عمر فاروق رضی الله عنه چې د استولو نو ته فرمایل خط ورته ولیکلو چې ما ته د دې سړي خپل سخت ضرورت و لیکن زه خپل ځان باندې تاسو ته ترجیح در کوم ځکه مې دا کس تاسو ته راواستو. اثرتکم علی نفسی بابن ام عبد میں اپنے آپ پر تم لوگوں کو ترجیح دیتا ہوں کہ ان جیسی شخصیت عبداللہ بن مسعود جیسی شخصیت کو تمہارے پاس بھیج رہا ہوں. د دې مطلب دا دی چې ما ته د دې سړي ضرورت دی لکه یو کس مونږه دا قرباني نشو کولی کله چې پینډه ناسته ده او ښه شی زما مخې ته پروت دی چې هغه زه د بل مخې ته کړم او زه په خپله صبر وکړم. دې ته ایثار وایي. دا صرف په خوراک کې ایثار دی لیکن دا ایثار ډیر زیات ګران دی چې یو داسې هستی چې د هغه قوم ته ضرورت دی خلکو ته ضرورت دی بادشاہ ته ضرورت دی خلیفہ وقت او امیر المؤمنین ته ضرورت دی او هغه واسطه بل چاته لکه چې مدینه منوره او د عراق په منځ کې ډېره لویه فاصله ده. نو دا هغه کس دی هغه فرمایي چې دا حدیث کله ووایي نو زنانه راله ورته وایي چې ما اورېدلي ته داسې ووایي چې ما خو د خدای پاک کلام کتلی په هغې کې خدا نشته. حضرت عبدالله ابن مسعود رضی الله عنه داسې جواب ورنکړو چې دا حدیث مبارک دی حالانکه قرآن کریم الله کتاب دی او دا د شرعي دلیل اول بیا ورپسې د رسول الله صلی الله علیه وسلم احادیث د سنت مطهره که یو سړی براه راست په قرآن پاک باندې عمل کوي نشي کولی بیا زمونږ غونې کس او د رسول الله صلی الله علیه وسلم احادیث دا شرح د قرآن پاک ده او د ائمه او اقوال
دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم د احادیث شرح ده.